میلو علماء ته څه ویلي ته د خپل کردار نه خبرې د انګریز اولاد منحوس دی دا چې کوم دی نو په سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه پسې هغه چې کوم دی نو په مرګ یاد کړو قبر کې یاد کړو دی منحوس دی میلو دا چې کوم دی د امریکې پیداوار دی او د نن راپاسې بیا چې کوم دی په مولا پسې ولې هغه افغانستان ولا غریبانو په هغې چې ظلمونه کېده په زنانو په جنکو ماشومانو باندې هغه وخت ته کم ځای وي منحوسه چې کوم هغه امریکې والا و چې کوم بار بار دا چغې و چې دا پښتون قام څونه ادارو خراب کړ عمق عمره دا پښتون قام مولایانو خراب ستا حقیقت دې قام ته معلوم دی تا پخوا د طالبانو حمایت کړو عوامي نیشنل پارټي د قام جنگ یې کو بدنامه شوه په هغې اور چې کوم اور دې مولایانو کور په کور رحمت الله وبرکاته ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات ستاسو روز ستاسو همدرد یم ګرانو ملګرو د نننۍ ویډیو د ان پی والا د ایمل میلو مبارک ده د میلو چې کله خوله کولاوي نو په عالم پسې بردې بدې وي په ملا پسې بردې بدې وي د اخر کیسه مړه ځان د شرمولو د میلو ټول ان پی والا نه یادومه د ان پی والا چې کوم دی دا مشر د ایمن ولي دا چې کوم دی ټول پښتانو کې چې کوم دی نو نفرت پیلاوي میلو علماء ته څه ویلي ته د خپل کردار نه خبرې د انګریز اولاده صرف ملګرو ایمن ولي یادومه پوه شوې ډېر ټول چې کوم دی نو غیرتمند پښتانه وروڼه دي ټول چې کوم دی په علماو باندې ځان قربانوي خو دا ډېر منحوس دی دا چې کوم دی نو په سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه پسې هغه چې کوم دی نو په مرګ یاد کړو قبر کې یاد کړو دی منحوس دی میلو دا چې کوم دی د امریکې پیداوار دی او د نن راپاسې بیا چې کوم دی په مولا پسې چې کوم دی نو پروپاګانډې کوي ردې بدې وایي او د پاکستان په ادارو پسې هم ردې بدې وایي تا خیر څه غواړې څه چې کوم دی نو امریکې چې په افغانستان کې 40 کال حکومت کړی دی منحوسه میلو ته چې کوم دی نو راپاسېدلې تا به یو ویډیو کړې ده تا څه کړي دی پښتنو دپاره ولې هغه افغانستان ولا غریبانو په هغې چې ظلمونه کېده په زنانو په جنکو ماشومانو باندې هغه وخت ته کم ځای وي منحوسه چې کوم هغه امریکې والا چې کوم کافرانو هغه چې کوم دی نو طالبانو اوس غلول اوس ته دا خبرې کې پوه شو هغه ټایم کې ته کم ځای ته چې د پښتنو احمد کوونکي وې او ته په پښتنو خفه کېدې ته به هغه ټایم کې ځان وژلی وې هلته به تللی وې جهاد له به تللی وې افغانستان ته چې په پښتنو باندې ظلم کېږي دلته کې پاکستان کې په ادارو پسې خبرې کوي د پاکستان په ادارو پسې خبرې کوي ګرانو ملګرو زموږ دا ویډیو به رسوي دغه میلو ته به رسوئ او د ملک د وګدانانو ته به رسوئ آیا چې دی دغه د چې کم دی په عمل کې راپاسي او برای راست دا ویډیوګانې کوي چې زموږ د پښتنه ادارو خراب کا او علماو خراب کا علماو چاته څه ویلي دي ځان یې لیږئ د ما د ادارو ورته خاطر چې دی ګیر کړي او خود سخته سزا ولا ورکړي مفتي کیفیت الله صاحب د الله او د رسول خبره به کوله هغه ګیریږي هغه ولې 2 میاشتې جیل کې تېرې نه کړي پر سپینه ګیره باندې هغه په جیل کې پروت و او ته چې رقم دی په ملک په ادارو پسې خبر کې هغه الله او رسول یادو بیا هم ختمیونت دفاع کوله او ته چې کم دی نو د دې نه مخکې هم بکواس کوه اوس بیا چې کم دی بکواس کې شرم مکمل ته خپل دغه پته شته چې زما اسلاف په کم روانو باچا خان په کم طرف روان باچا خان د چا نه چې کم دی نو سیاست زده کړی دی دا پته شته میلو هپي والا کم ملګري دا ویډیو ګوري مهرباني کوئ خفه کېږئ ما پوه شوې حق په وایو حق سترګې به نه پټو دا چې کم دی غول خوري بې فضوله پوه شوې زه د راځم او ټس چې کم دی نو په علماو پسې د تنقید کوم علماو پسې ګډې وډې وایم پوه شوې محمود خان اچکزی صاحب چې کم دی نو په هغه جلسه کې نعره تکبیر الله اکبر دا منحوس په هغې بسیم خان دی هغه هم دی نشي برداشت کولی چې آیا دلته چې کم دی نو دی ولې وایي چې الله اکبر او نعره تکبیر ماله جواب راکړي هغه هم پته بدلږي دلته هغه بلوچستان والا یادو نوم به د قام پرستۍ او لکه یې ته دغه اعلان وکړه ورپسې راپاڅېدې د نارې جواب راکوي نارې تکبیر او الله او د رسول چې کوم د قانون د پاکستان د لا اله الا الله